صفحه نمبر 15 15 نمبر صفحه آیات نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دغه ځاینا بني اسرائیل باندې چې کم انعامات احسانات الله پاک فرمایلیو د هغې تفصیل شروع شولو. مخکې د دین وړاندې انعامات الله ورته وفرمیل چې تاسو باندې ما ډېر انعامات احسانات کړي دي، اجملی طور باندې وو. هغه اوس ورته تفصیل دی هغې نعمتونو الله پاک بیان کړی دی چې ای بني اسرائیلو تاسو یاد کئ زما هغه نعمتونه چې په تاسو باندې ما کړي وو. ډېر نعمتونه وو خو په ټولو کې غټ نعمت الله پاک د هغه زمانې په خلکو باندې بني اسرائیلو تا فوقیت او فضیلت یې ورکړی و. د هغه زمانې چې څومره خلک وو بني اسرائیلو په هغې کې فضیلت او فوقیت الله ورکړی و. په څه باندې فضیلت ورکړی و؟ ځکه چې دوی سره کتاب و، تورات او دغه نوره کتابونه دا ورسره او عالمانو پکې، ایماندار او پکې، اعمال صالحه او پکې او انبیاء او پکې. ګڼ تعداد سره بني اسرائیلو کې انبیاء الله پاک را لیږلي دي. د دې په وجه باندې د انبیاء په وجه باندې د کتابونو په وجه باندې دوی د هغه زمانې په خلکو باندې بالاو او اوچت. دینا بل نعمت په چرته وشي چې یو خاندان ته، یو قوم ته، یو ملک ته الله پاک په ټولو ممالکو باندې فضیلت ورنصیبا کړي. او بیا مزید ورته فرمایي چې وا بني اسرائیلو تاسو ویریږئ د عذاب د هغه ورځې نه چې یو مجرم نفس تبا غیر مجرم نفس څه فایده ورنکي. یو مجرم نفس دی، یو غیر مجرم نفس دی. د غیر مجرم نفس یعنی مؤمن هغه دا غواړي چې د مجرم نفس چې کافر دی، مشرک دی، دته زه څه فایده څه نفع ورسوم نو هیڅ قسم ته نفع به هغه ته ورونه رسوي. او که چېرته سفارش کول وغواړي د مؤمن نفس د پاره د غیر مؤمن نفس نو د هغه سفارش به هم قابل قبول نشي. او که چېرته وغواړي چې څه بدل څه عوض د دې نفس د پاره ورکړمه نو چې د نفس د دې تکلیف د دې عذاب نه پې باندې خلاص کړمه، الله پاک فرمایي دا به هم د ده نه قبول نه کړی شي. او که چېرته مدد یې کول غواړي چې مدد ورسره وکړمه او څه طاقت او څه څیزونه داسې راولمه چې دا د دې عذاب د دې مصیبت نه خلاص کړمه، دا هم نشي کېدلی. دا څلور طریقې دي د چا سره د مدد کولو، د چا سره د مرستې کولو. دا څلور وړه طریقې نشي هلته چلېدلی. د داسې ورځې د عذاب د تکلیفو نه، هغه سختوالي نه الله دوی خبر کړه چې وویریږ. او اوس ورته مزید د هغې نعمتونو یو څو
واقعات ورته بیان کوي. چاته بیان کوي؟ هغه بني اسرائیل هغه مړه دي د رسول الله مبارک د زمانې نه وړاندې. دغه بني اسرائیلو ته د قرآن نزول د دوی په زمانه کې چې کیږي دې ته یدنه ورکوي چې د ستاسو ابا او اجداد ته دومره نعمتونه انعامات مې ورکړي وو، ای موجوده د دې زمانې د رسول الله مبارک په زمانه کې چې تاسو یې، نو دا نعمتونه په تاسو باندې هم دي، ځکه په ابا او اجداد باندې نعمت چې څوک وکړي احسان ورسره وکړي د هغې بچیانو نسیانو ته هم بیان کیږي چې لکه د ستا نیکه د تا پلار سره مې دا کړي وو، نو ته یې زوی یې یا لمسی یې یا قریبي رشته دار یې، لہذا ته به زما خبرې منې ځکه احسانات مې در باندې کړي دي. په ده خو یې نه وي کړي، خو په حقیقت کې په هغه ابا او اجداد باندې کړي دي، خو داسې دي ګویا کې په تا باندې هم دي. دا مونږ ستاسو د زړې رشتې روانې دي، وایي هلکه دا مې مخیل دي، دا مې چچخیل دي او دا مې تربوران عزیزان دي. اگر چې ډېر لرې وي سره، خو بیا هم هغوی یو بل احسانات وي، د احساناتو په وجه باندې دغه رشتې بیا قائمې شي، او چې احسانات ختم شي بیا رشتې هم ختمې شي، کمزورې شي. نو الله تبارک وتعالی دغه رشته ورته وړاندې کوي چې د ستاسو ابا او اجدادو سره مونږ دا د احسانات کړي وو. څه شي احساناتو؟ نمبر 1 احسان خداو چې هغه ظالم فرعون نه او د هغه د ملګرو متعلقینو نه تاسو ته مونږ نجات در کړی. څرنګه نجات یې ورکړی؟ د هغه لوی تکلیفو نه. تکلیف پسې بد عذابونه به فرعونیانو دې بني اسرائیلو ته ورکول. بد عذابونه څه شو؟ د هغې تفصیل الله پاک بیان کړی دی چې د ستاسو وړه ماشومان چې پیدا به شول هغه به دوی ذبح کړل، او چې جینکۍ به پیدا شولې هغه به یې ژوندی پرېښودلې، ویل به دا د وي دا زمونږ په کار باندې راځي. تفسیر مصري لیکلی دی چې فرعون خوب ولیدلو او وی ویل چې یاره یو اور راغللو، اور د بیت المقدس طرف نه راغللو او مصر باندې حوی شولو، مصر یې ټول گیر کړلو، او بني اسرائیل نه قبطیان یې ټول وسوځول. د فرعون قوم قبطیانو هغه یې ټول وسوځول. چې دا راپاڅېدو سهار ډېر طبیعت یې خراب او فورا یې کاهنان را وغوښتل او سحران یې را وغوښتل، ورته ویل چې ما خو یو ډېر پریشان کن خوب مې لیدلی دی، که څوک یې ما ته د دې خوب تعبیر بیان کړي. ای بادشاه سلامت څو خوب دی لیدلی؟ وی چې بیت المقدس نه اور را ووتلو او ټول مصر یې په احاطه کې واخیستلو او قبطیان یې هغه یې ټول وسوځول. وی چې ښه بادشاه سلامت تعبیر یې اسان دی، په دې بني اسرائیلو کې یو مشوم پیدا کیدونکی دی، هغه به د ستا بادشاهت او د ستا مال جائیداد وغیره دا به ټول ختموي، اتا به مړ کوي. خو چې دا تعبیر یې دی چې او فورا د حکم جاری کړلو چې نن ورځې نه پس ټول ملک کې اډینس جاری کړلو چې څومره مشومان پیدا کیږي هغه مشوم به فورا ذبح کوئ. مشوم به پیدا کېدو هغه به یې ذبح کوو، ځکه معلومات کیږي چې مشوم پیدا شي. او څومره مشومان یې ذبح کړل؟ یو قول دا دی چې 12,000 مشومان یې قتل کړل، ذبح یې کړل ذبحه. او دویم قول دا دی چې 90,000 مشومان یې قتل کړل، تفسیر مظهری د وینا مطابق. او بیا په مشرانو باندې هم مرګ ولګېدو. مشومان یې چې قتلول نو هلته کې خفګان وي، مشران هم ډېر مړه شول. فرعون ته اطلاع وشوله چې نه دلته خو مشران مړ کیږي او مشومان هم قتل کیږي، د دې خلکو نسل کشي به بالکل وشي.
او مونږ ته به خدمتګران څوک پاتې نشي. د خدمت په څوک کوي زمونږه؟ دوی به خدمتونه ورنه اخیستل. چرته سخت سخت خدمتونه دي، د کور ګن وغیره، د بترومونو، د لیټرینونو او د کوڅو صفا کول، د لارو سړکونو صفا کول، او چرته بلډینګ جوړول، او چرته د غلط کارونه کول، د سخت کارونه کول، دا به ټول په بني اسرائیلو باندې کول، ځکه بدشهي د قبطیانو وه. نو ظلمونه خو چې دا خو مونږ ته به څوک هم پاتې به نشي چې ماشومان مونږ ذبحه کوو او مشران یې خپله مړ کېږي، نو خدمتګران به څوک وي؟ د دومره سخت سخت کارونه به بیا څوک کوي؟ دا خو مونږ نشو کولی. ښه بیا داسې وکړئ چې یو کال ماشومان هغه پرېږدئ او چې په بل کال باندې پیدا کېږي هغه تاسو ذبحه کوئ. وی چې ډېره ښه ده. اډینس کې ترمیم وشولو، یو کال ذبحه او بل کال ژوندي پرېښودل. په کم کال باندې د ژوندو پرېښودلو کال و، هغه کال باندې حضرت هارون علیه السلام پیدا شو. او چې په کم کال باندې د قتلولو منصوبه وه، هغه کال باندې د قدرت الهی نظام دی حضرت موسی علیه السلام دنیا ته تشریف فرما شو. هغه چې راغللو نو د مور سره قرآن پاک 20 سپاره کې نورو مختلفو سپارو کې د هغې تذکره بیان کړې ده چې یاره دا به اوس دې ماشوم باندې به څه کوو. ماشوم پیدا شو، 1 ورځ 2 ورځې 100 میاشتې مور سره تېرې کړې. بیا الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې کله ته وویرېږې په خپل بچي باندې، الهام یې په زړه کې ورته وکړلو. واوحینا الی ام موسی، چې کله مونږ وحی وکړه په طرف ته مور د موسی علیه السلام چې دا ماشوم ته یو زبردست بکسه برابره که او بکسې کې واچوه او د دریا نیل دریا قلزم دې ته وغورځوه، بس ته ورنه خلاصه بیا به زه درته واپس کوم. دې نه مه ویرېږه چې دا به مړ شي یا به څه شي یا به دا شي. چې ډېره ښه ده. هغه ټیم راغللو، دې ته خطره ولګېدله چې یاره ما خیال د کلي کې CID وشوله چې ماشوم پیدا شوی دی په دغه کور کې، لہذا خطره ده. دې د شپې خپل یو صندوق یې برابر کړلو او هغې ته ملوچ وغیره چې ترکول وغیره سایډونه ته ورکړل او ښه مزېداره بستره یې ورته واچوله او ماشوم یې پکې اوده کړو. دتی ماشوم وي او مور زړه څنګه په دې باندې کی، خو چونکې د الله پاک طرف نه ورته حکم و، هغې ایمان یقین دا پخته و چې الله پاک به ما سره دغه معامله کوي. زړه یې مطمئن کړو الله پاک د دې په دې باندې چې ته خپل ماشوم ورته د بکسې کې بند کا او دریاب ته یې وروغورځوه. دریاب ته یې واچولو. هغه ماشوم زی روان دی. د دې دریاب نه یو لاره، یو نهر لاړ دی، د فرعون کور لاندې اوزي. هغه کور زنانه بهر ته لګیا دي او کپړې یا لوښي وغیره دا وینځي چې یوه بکسه په نظر ورته راغلله. نو اواز یې وکړو چې دا خو بکسه ده راونیسئ. بکسه یې راونیوله، کلاو یې کړه. دا خو څه خزانه مزانه به یې پکې. نو چې کلاو کوي یې هغې کې ماشوم دی، ښایسته ماشوم دی، خپل خان دی، ښه خوشحاله دی او تر و تازه چهره یې ده. چې ورته ویې کتل داسې یوه ښځه راځي، بله ښځه راځي، ګوري راګوري چې وخته یې پاکه. او د فرعون ښځه اسیا رضی الله تعالی عنها هغه هم راغلله. ماشوم یې اوچت کو او کېښودلو ځان سره. فرعون راغلو، ویې کتلو. فرعون ورته چې دا خو ما خیال د هغه ماشوم دی قتلومای. دا ماشومانو د قتلولو په کال باندې دا مونږ موندلی دی. وی دا قتل کوي. اسیې رضی الله ورته وفرمیل چې قتل کوای ما، دا به زمونږ په کار باندې راشي، ځکه ماشومان مو نشته دی. نو قتل کوي ولې؟ الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا ګوره دوی د دې خبرې شعور ونه لرو، پته ورته ونه لګېدله او بیا دغه ماشوم تی نه روي. اوس په دې سره څه کوو؟ وړوکی ماشوم دی، دا خور یې ده، هغه مور یې ورته چې بچی ته داسې طریقې سره ځه څوک در باندې پویه هم نشي معلوموای چې د ده سره څه کېږي. هغه هم هلته د کلي د نورو جینکو سره هغه هم
ولاړه دا تماشا کوي چې ماشوم راووتو، یوه ښځه ورته راولي، بله ښځه ورته راولي چې تی به ونیسي، ماشوم تی نه نیسي. دغه خور د موسی علیه الصلاة والسلام دوی نه پېژندله. قرآن پاک فرمایي چې دا څوک ته؟ ورته ویې فرمیل دی چې یاره که غواړئ زه به درته داسې یوه دینه وښیمه چې هغه به ډېره ښه دینه ده، هغه به زه درته راولم، ماشوم تی به ونیسي او ډېر خوږه پی یې دي د هغې چې کم ماشوم یې غېږې ته کړی دی نو بیا هغې پی نیولي دي. وی چې ډېره ښه ده، وی چې زه د ستاسو خیرخوا یم، وی چې ډېره ښه ده راوله. مور ته اطلاع وکړه، مور یې راوسته ته چې راشه. چې مور یې راغلله څنګه یې ماشوم را اوچت کو، خوا ته یې کړو، فورا یې تی ونیولو او دوی هم خوشحاله شول چې شکر ماشوم چې تی ونیولو، مړ شوی نه دی د الوږې نه د تندې نه وغیره وغیره. بس دوی ډېر خوشحاله و. وی چې ښه دا یو درهم یا یو دینار د هغه زمانې چې کوم سکه وه هغه یې ورته مقرره کړله چې روزانه به تا ته دومره دومره دینار به میلو کېږي، د ماشوم ساتنه کوه. وی ډېره ښه ده، داسې به کار وکړم چې هلته کور ته به یې بوځمه، زما خپل کور دی، هلته د ما سره پاتې کېږي او کله کله به یې دلته تاسو د ملاقات دپاره راولمه. بس هلته یې یوړلو، خپل کور ته ماشوم یې هم یوړلو. الله نظام ته ګوره، ورپسې خرچه هم میلو کېږي او ماشوم سره خپل لویوالی، خپل مینه محبت هغه الله پاک بیا ورته فرددناه. الله فرمایي چې مونږه بیا دا واپس کو الی امه په طرف ته مور د دې کی تقر عینها، دې دپاره چې د دې سترګې ورسره یخې شي او غمجنه نه شي، ځکه الله وعده وه ورسره. نو وعده الله پاک خپله پوره کړله. ماشوم دې لویېږي لویېږي لویېږي، لویه واقعه ده. 14مه سپاره کې هم او په 20مه سپاره کې هم چېرته تفصیل به بیا راشي. ماشوم نوجوان شلو، ځوان شلو، الله نبوت ورته ورکړو، پیغمبر شلو، د دې قوم د بني اسرائیلو پیغمبري الله پاک دته ورنصیبه او فرمیله. نو هغه انعامات احسانات الله تبارک وتعالی ورته بیان کوي چې وا بني اسرائیلو په دغه کې خو د ستاسو ډېر غټ ازمایش او ډېر غټ امتحان الله در باندې فضل وکړلو. دا مختصر شانتې د دې آیتونو خلاصه او تفسیر ده. تاسو یې لفظي ترجمې ته غوږ ونیسئ. ټیم ډېر خو نه شو، ترجمه کولی شو؟ ها جی سبا به وکړو انشاءالله، بیا لفظي ترجمه به آینده فرصت کې وشي. واخر دعوانا الحمدلله.